محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت متعلق مخکې چند بیانات شوي. تیر بیان کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعلان نبوت نه بعد د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه د ایمان تر وروړو پورې بعض حالات بیان کړي. کله چې په مکه معظمه کې عمر فاروق سے بھی ایمان راوړو او امیر حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو، نو په کافرانو کې یو خوف پیدا شو، د دوی سره یره پیدا شو چې اوس به دا دین غالب شي په مونږ باندې، یو مونږ چې څومره ظلم کړي، ستم مو کړي او دا څومره بربریت مو کړي او وحشت مو کړي، دا غي انتقام هم زمونږ نه واغستې شي او زمونږ دا خدایان به مسمار کړلی شي، زمونږ دا بوتان به مات کړلی شي. نو هغوی په کلکه باندې د اسلام دشمنۍ تمله وتړله. صحابو ته به ډېر زیات تکالیف رسول، د خدای بندګۍ ته بیخي نه پرېښوده، لارې به یې پې تنګولې، کار و جون ته به یې نه پرېښوده، وهل به بیزتیان به ورته کولی. میټینګ یې دا وکړو چې د مکې معظمې نه څوک هم مکې معظمې ته د بهر نه څوک هم راځي، نو هغه به نبي علیه السلام سره ملاقات ته نه پرېږدو. نو دی بيدینو دی ظالمانو په هر لار د مکې معظمې کې کسان کېنول، او چې څوک به مکې ته د بهر علاقې نه راتله، نو دوی به اول د ځان سره کېنولو، ډېرې خبرې به یې ورته وکړي او ورته به یې وویل چې ګورې ده سره کېننئ، دی مبارک نعوذ بالله جادوګر دی، جادو به در باندې وکړي. دا مشرکانو کې یو څو خبرې دي په نبي علیه السلام پسې مشهورې کړې وي. چاته ویل دا جادوګر دی، نعوذ بالله جادو به در باندې وکړي، خراب به مو کړي، د خپل پلار او نیکه د شرک د دین نه به مو واړئ. کله به ویل دی لیونی شوی دی، نعوذ بالله په لاره د مکې معظمې کې د ماشومان به ورپسې کول، اوازونه به کول مبارک باندې. کله به د نبی علیه السلام مبارک باندې غندونو خزل راغورځولې، کله به دوی مبارک ته یو تکلیف، کله بل تکلیف، انتهایی زیات دی مبارک ودردولو. صحابه هم ولا تنګ او چې د بهر نه څوک راځي، نو د مبارک سره ملاقات ته نه پرېږدي. په هر لاره د مکې کې به مشرکان کېنولي، هغوی به خلک منع کول چې د مبارک سره څوک ملو نشي او د مبارک سره څوک ملاقات ونه کړي. په سختۍ سره به دا خلک منع کول. که چا به د نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو، نو دوی به ډېره سخته سزا ورکوله. والا درې خبرې ډېرې غټې مشهورې کړې وي په مکه معظمه کې. یوه دا چې دی مبارک صوابعي دی، نعوذ بالله نبی علیہ السلام ته به صوابعي ویلو. صوابعي چاته وایي؟ صوابعي ویلی شي من یخرج من دین الی دین، کوم انسان چې یو دین پرېږدي او بل دین ته لاړ شي. په اصطلاح
د عربو کې هغه ته صوابعي ویلی شي. مونږ تاسې په خپل اصطلاح کې هغه ته بېدینه وایو. بېدینه چې خپل دین پرېږدي او بل دین ته لاړ شي، نو مونږ تاسې دغسې انسان ته بیا بېدینه وایو. نو دی به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته العیاذا بالله بېدینه ویلو. کله به ویل دی مبارک مجنون دی، دی لیونی شوی دی، او کله به ویل چې دا نعوذ بالله ساحر دی، جادوګر دی، د سره چې څوک دوه خبرې وکړي نو د کې داسې یو کشش دی د مبارک کې، داسې یو اثر الله تعالی نبی علیه السلام کې ښودی و چې نبی علیه السلام به چاته وکتل د هغه د زړه دنیا به بیا بدله شوه. چې نبی علیه السلام مبارک به چا سره خبرې وکړي او دغه انسان به په غور دا خبرې واورېدي نو د هغه د زړه دنیا به بدله شوه. بیا به دا خپل زړه په نبی علیه السلام مبارک باندې بیللی و، دا خپل زړه به بیا کنټرول کې نه و، بیا به په نبی علیه السلام عاشق و فدا او شیدا ګرځېدلی و. یاد ساته. هم د دې وجې نه خو مشرکانو څوک پرېښودنه چې د مبارک سره خبرې وکړي، هم د دې وجې نه خو دې په لارو کې به خلک کېنولي وو، د مجلسونو نه به خلک پاسول، کومې ډلې ته به نبي علیه السلام لاړو هلته به بیا څوک نه کېناستل. یوه خبره دا مشهوره کړې وه چې دی مبارک العیاذا بالله ساحر دی، جادوګر دی. یو صحابي مبارک دی، هغه طفیل بن عمر الدوسی رضی الله تعالی عنه، داغه مبارک دا واقعه درته بیانوم، دا به مو ډېره خوښه شي. حضرت طفیل رضی الله تعالی عنه، طفیل بن عمر الدوسی، د عادت داو چې مدینه منوره کې بچا ایمان راوړو، نوې نوې مسلمان شي او د نبی علیه السلام جماعت کې به نو دا طفیل بن عمر الدوسی رضی الله تعالی عنہ به ورسره کېناسته او ده به ورته وویل تاسو راشئ زه درته خپله د ایمان د وروړو هغه خپله واقعه درته بیان کړم چې ما څنګه ایمان راوړی. نو دا طفیل بن عمر الدوسی رضی الله عنه مبارک په ځان سره هغه نوي صحابه او مسلمانان کېنول، هغې ته بیا ویل وایي ما چې ایمان راوړو نو خبره داسې وه چې ما اورېدلي وو چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره ملاقات مه کوئ، ته د سره به خبرې نه کوئ، نعوذ بالله دی ساحر دی، دی جادوګر دی، دی په خلکو جادو کوي، بیا خلک هغه خپل د پلار او د نیکه بت پرستي او شرک پرېږدي او د ده مبارک دا دین بیا قبول کړي. نو عمر الدوسی فرمایي، طفیل بن عمر الدوسی رضی الله عنه و چې کله نبی علیه السلام مبارک څلوېښتو کالو ته ورسېده او په څلوېښت کلنۍ کې نبی علیه السلام اعلان نبوت وکړو، وایي دا اوازه موازه خوره شو په مزه مزه، نو وی خلکو به مونږ منع کولو چې د سره مه ملاوېږي. نو دی وی ما به ډېر زیات ځان ساتلو او ما به د نبی علیه السلام نه ډېر نفرت کولو، نعوذ بالله، او ما به ترې نه ځان ساتلو، زه به بلکل نږدې هم نه ورتلم چې دی به په کومه لار راتلو ما به هغه لار هم بدلوله، که دی به کوم ځای ته راغو ما به هغه ځای پرېښودو پابسېدم. ما ویل چې هسې نه ما باندې جادو نه کي، هسې نه ما مشرک د شرک نه مې ونه باسي او مطلب مسلمان مې نه کي. دی وایي زه به ډېر یېرېدلم. وایي یو ورځ یو مکه معظمه کې یو خوشحالي وه، یو غټه جلسه ده، یو خوشحالي ده، څه واده باده پروګرام. دا طفیل بن عمر الدوسی وایي زه په دلته ومه د خوشحالۍ کې زه هم ناست ومه، د ډله کې مونږ خپلې خوشحالۍ مناوو. وایي لږ وخت بعد چې ګورو د ډلې ته نبي علیه الصلاة والسلام راننوت، د الله محبوب راغی، د مجلس ته راغی او د خلکو ته د الله تعالی دین د بیانولو په خاطر راننوت. وایي چې څنګه دی مبارک راغی، ما کوشش وکړو چې دا مجلس پرېږدم، باروزم خو یې نه شم واته ګیرو. وایي اخوا دې خوا مې وکتل چې اوس څوک یم، هسې نه دی اوس خبرې شروع کړي او ما باندې اثر وشي.
نو طفیل بن عمرو الدوسی وی ما چې وکړه یو بالغ پروتو په لاړه ما بالغ نه په عمر وست مالوچ او دی یو وخت کې مې ورکو خمه پکې وټومبل او بیا مې مالوچ رويستو دی بل وخت کې مې کېخو او بیا کېناست ما ول چې سوي وې دی زه خو نه اورم اوس دی وای په ما باندې باثر نشي کوله ګور دومره پوری دا خلک د نبی علی السلام مبارک نه خوف زده کړي وی راولي نو طفیل بن عمرو الدوسی وی زوس ناشته م نبی علی السلام خبرې کوي خو دا خبره نه ورم وې ځان سره سوچ کومه د زړه راته ول جزان نه د کمقل ولې ونه جوړ کړي دي په وخت کې د مالوچ ور کړي دا ټول خلک ناس دی هغه خبري اوري او ته چې سینما باندې اثرو کې په ما جادو نشي په وخت کې د مالوچ ور کړي راشه دا مالوچ وباسا او دا خبري لګي ووره که خبره کوي خسته خبري کوي د منلو قابل وي خو یې منه کنه او که خراب خبرې کوي د منلو قابل نه نو تعالی الله عقل درکړي مې منه به مې منه نو دا طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه فرمایي وای ما د یو وګ نه مالوچ وست خو چې څنګه مې دا خبره د نبی علی السلام دی وخت راغی ته مبارک قسم خوري وي زما د الله په ذات قسم چې دومره بهترین خبرې وي چې دا خبرو یو زبردست اثر په ما باندې وشو او ما دا خپل قابو نه کړل شو او په دې ډک ډله کې مې ورمنډه کا او دا الله د محبوب په وړاندې کېناستم او د ټول اول مې ورته ویل چې مد الی یدک ابایعک یا رسول الله د الله محبوب دا لاس روغت کا چې ایمان در باندې وروړم او ستا صحابي وګرځېږم بیان ساته وې داسې یو سره د مبارک په خبرو کې چې سره د دومره نفرت نه سره د دومره عقل نه او سره د دومره تیارې باوجود بیا ما د خپل ځان کنټرول نه کړلی شو او لاړم په نبی علیه السلام مبارک باندې ایمان راوړو او د مبارک صحابي وګرځېدلم او د مبارک د صحابو په ډله کې شمار او حساب شوم طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه مدینه منوره کې چا به ایمان وروړو جمعات نه براغ دی به ورسره کېناستو د به ورته د خپل ایمان وروړو دا واقعه بیانوله د مکې مشرکانو به خلکو ته ویل دی جادوګر دی د مبارک سره مه کېنئ اوس هم چې کوم د نبی علیه السلام مبارک صحیح وارثان دي دا د خدای دوستان د اولیاء د علماء ربانیین د مشایخ د علم ظاهر او باطن خاوندان تاسو یقین په الله کوي دا باطل او باطل پرست خلق دا بد عقیده خلکو ته وي دی له مور دي په خلکو جادو کوي دا جادوګر دی وای کنه وای جواب را نه خلکو ته وي دی له مور دی جادو در باندې د دې تاسو چې کم سرکرده خلک تاسو دغه بیانات هم وره د دې اولیاءونه د دې مشایخونه هغه صاحبان چې هغه د بصیرت خاوندان دي هغه خلک چې داغي باطن او ظاهر دواړه په دوستۍ د الله او په شریعت او په دین د الله باندې متحلا دي مزین دي داغي د صحبت نه خلق منکې نو کله یو پروپاګاندا کله بل پروپاګاندا چې پاغي نشي نو خلکو ته وي ګوره دا جادوګر دي جادو به در باندې وکي مو ورځي والا دا پروپاګاندا په نبی علی السلام مبارک پسم ډېری کېدلې نو یو خلکو به دا خبر ډېره کوله چې دې مبارک العیاذ بالله جادوګر او ساحر دی دویمه خبره د مکی مشرکانو دویمه پروپاګاندا په نبی علی السلام پسې څه کوله وې دې مبارک مجنون دی نعوذ بالله ودا لیونه د دماغ خراب دی الیاذ بالله دې مبارک مجنون دی د نبی علی السلام دا اعلان نبوت نه بعد دا اوازه او دا چرچا دا مضافات د مکی معظمه تا د باندو ته د چاپیرچل ته د اطرافو ته د اوازه خوره شوه چې په مکه کې یو شخص پیدا دی او هغه دعوه د نبوت کړې ده خو ورسره به دا اواز هم بعضې کلو ته لاړو چې په مکه کې یو شخص دی لیونی شوی دی نعوذ بالله د یوې بانډیره د ډېر لرې نه یو ډېر قابل حکیم راغی توجه مشته دی یو ډېر قابل حکیم راغی مکې معظمې ته راغی په مکه معظمه کې تپوسو کو مکی والو ته وای دلته هغه شخص چې د عبدالمطلب صاحب نسې دی او دعوه د نبوت کړې ده
هغه چرته دی اب کم زه مونږ کم چا ورته ول حرم تلاړ شه حرم کې دی د چراغ د حکیم بیت الله شریف حرم ته داخل شو داخل په حرم کې اوس دا حکیم تپوس کوي چې دلته هغه شخص چې دعوه د نبوت کړی دا د عبدالمطلب صاحب نسې دی هغه چرته دی نو چا ورته په اشاره باندې وخلو وین دغه په مانځ باندې ولاړ دی نبی علی السلام یاد کوي دغه په مانځ ولاړ دی دا چې رکوع کوي او سجده کوي دا ټیټ پاس کیږي وی دغه دی نبی علی السلام مبارک د مانځ د فرضیت نه وړاندې منځ لا فرض نو دا غي نه وړاندې په نبی علی السلام منځونه کول دا عبادت ذوقي وو د جمهور رائے دا راجح قول د جمهور رائے دا چې نبی علی السلام مبارک په د مانځ د فرضیت نه وړاندې عبادت د خدای تعالی کولو دا د جمهور قول دی او راجح هم دا نبی علی السلام خو تعداد د عبادت د مانځ دا غي معلوم نو مبارک به د الله تعالی بندگی ډیره کوله د مانځ د فرضیت نه وړاندې هم د مبارک د مونږ اهتمام کولو په مانځ ولاړو دا حکیم راغی خوا کې کېناسته او چې کله نبی علی السلام مبارک د مانځ نه فارغ شو نو د حکیم خو 100% یقین دا دی چې دا لیونی دی نعوذ بالله نبی علی السلام یادې دا حکیم ور سره کېناسته نو دا حکیم نبی علی السلام ته وای ته د عبدالمطلب صاحب نسې نبی علی السلام ورته وای او وای ته د عبد الله صاحب زوی مبارک ورته وای او وای استا محمد نامه د طول وای صلی الله علیه وسلم استا محمد نامه صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام مبارک ورته وای او حکیم ورته وای خدا سے خبره ده زه د عبدالمطلب صاحب مرګره مداغه آشنایم ستانی کسر د ماډره پخان دیوالی وا زه د هغه مرګره مشنایو ما زه فلانه علاقه کې اوسېږم فلانه بنده کې خبر شوم چې د عبدالمطلب صاحب نسې دی او محمد نامه ده صلی الله علیه وسلم او اغلی ونه شوی دی نو ګوره زه ډېر قابل حکیم یم ما ته خلک کور ته راځي او په نمبر کې ولاړ وي په ما باندې چا نمبر نه راځي زه ډېر قابل حکیم یم ډېر هوښیار یم ما ته الله په حکمت کې ډېره پوهه راکړې ده ما چې هلته کور کې ستا دا خبرې واورېدې نو زما د زړه درد وکړو چې عبدالمطلب صاحب زما ډېر ښه دوست دی نو زه د هغه بانډې نه ستا په علاج پسې راغلی ما ته غم مه کوه زه تا دموم او زه تاله دارو در کومه ستا دا تمام لیونتوب به ختم شي نو حدیث روایت کې راځي نبی علیه السلام مبارک د تعجب مسکه وکړه مبارک مسکې شو تعجب یې وکړو چې دی حکیم ته وګورو دی خبرو ته نبی علیه السلام هغه حکیم ته وی خوای تخبل خبرې وکړه ته څه ویل غواړې وایه خبرې کوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه حکیم ورته وی زما نورې خبرې نشته زه ستا علاج له راغلم نبی علیه السلام ورته وی زما مې یو دوه خبرې ووره حکیم ورته وی څه ویل مبارک ورته د سورت مریم یو څو آیاتونه په خپل زبان مبارک تلاوت کړ د نبی علیه السلام په ژبه چې د قرآن تلاوت کیږي به څومره خوند کوي د نبی علیه السلام په زبان مبارک د سورت مریم آیاتونه راغه او د سورت مریم تلاوت شروع کو حکیم بے ساخت نبی علیه السلام مبارک د خولې چې دا کلام اوریدو نبی علیه السلام چې څنګه تلاوت بس کو پر رب کعبه قسم دا حکیم ورته وای ما د کیسر د فارس د کسرا د بادشاہ په محل کې ناسته کړي د شاعرانو شاعره مې اوریدلی د قیصر روم په دربار کې مې ناسته کړي د غټو غټو شاعرانو شاعره مې اوریدلی ما د ډیرو فصیحانو ادیبانو شاعره اوریدلی دي او چې نن مستا د خلی دا کم کلام اوریدو دا د بشر کلام نه دی دا د انسانو د مخلوق خبر نه دی زما په الله قسم دا د الله تعالی کلام دی ما تعالی سره وګت چې زه پته ایمان وروړم او زه ستا صحابي وګرځېږم زه پتا باندې ایمان وروړم ما ته لاس مبارک راوګت کا هم په دغه مجلس کې حکیم په نبی علیه السلام ایمان وروړو مسلمانو ګرځېدلو یا هم په هغه ساعت باندې مسلمان شو دی به خلکو ته ویل دا جادوګر دی مه کښېنئ مکیوالو کته چې د سره څوک کښېني یقینا په نبی علیه السلام کې یو عجیب تاثیر و یو عجیب مقناطیس یې لرلو چا کې به چې لږم غیرت و چا کې به چې لږم احساس و چا کې به چې لږم د خدای یره یا چا کې چې لږم سړیتوب او انسانیت به و هغه ځان ته راښکلو
اب نه एकदम د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خپل رب په نبی علیه السلام باندې بیللو د مکی مشرکانو به یو طرف ته ویل دا لیونه شوی دی دومره دا خبره خوره شوه چې حکیمان راغو نبی علیه السلام ته وستا علاج کوم راغلی دې دپاره چې ستا علاج وکړم خو علاج د حکیم زما محبوب د هغه حکیمانو علاج وکړو حکیم به د نبی علیه السلام په لاس باندې مشرف په ایمان وګرځېدلو یاد ساته کله به ویل دا جادوګر دی نعوذ بالله په خلکو جادو کوي د خبرې موري نبی علیه السلام کې الله یو عجیب تاثیر خو دی دا اوازه د نبی علیه السلام د نبوت تنورم خوره شوه او دا اواز لاړو باندو ته ورسېدو لري لري اطرافو پورې دا आवाज د اعلان نبوت د نبی علی السلام دا ورسېدلو د مکې نه لري یو علاقه کې یو بانډه ده او په هغه بانډه کې یو قبیله آباد ده د هغه قبیلې نوم دی غفار بني غفار دغه غفار د قبیلې چې کوم سردارانو د هغې د سردارانو نم یو سردار ته دا خبره ورسېدله چې په مکه معظمه کې یو شخص دی او هغه اعلان د نبوت کړی دی اعلان نبوت یې کړی دی او هغه وایي چې زه د خدای نبی یم نو دغه غفار د قبیلې سردار چې د هغه نوم ابو ذر دی د خپل رور ته وایي د هغه یو ورورو ضرور ته وي تلاړ شرور مکی معظمه تا په مکه معظمه کې یو شخص پیدا شوی يدعي النبوه چې هغه د نبوت دعویدار دی د نبوت دعوی کړی دا تلاړ ش مکی معظمه تا او دا شخص په مکه معظمه کې دا شخص وګوره د سره ملاقات وکا د خبرې ووره او بیا راشه د دې انسان حال ما ته بیان کا کدا سړی یقینا د خدای نبی وي نو زه به ورشم په د باندې به ایمان راوړم او کدا سړی د خدای نبی نه وي نو بیا زه به ترنه ځان وساتم خپل قوم او قبیله به له ده نه وساتم نو د ابوذر غفاري صاحب ورور چې هغه ورته ویلي چې یو شخص پیدا دی یدعي النبوه دعوه د نبوت لري نو دا ورور را روان شو سفر کوي مکې معظمې ته راغی او چې کله مکې معظمې ته راورسېدو اتفاقا د دې ورور ملاقات په مکه معظمه کې د نبی علیه السلام سره وشو او چې څنګه د نبی علیه السلام سره ملاقات وشو او د نبی علیه السلام په دې چهره انور باندې د مبارک په دې نورانی و الضحى رخسار څنګه سترګې ولګېدې نو دا ورور وایي د ابوذر غفاري صاحب ورور وای ما دا خپل زړګي کنټرول نکو به سخت زما په دې خله باندې د الفاظ راغه والله ما وجهك بوجه كذاب یا رسول الله اې د الله رسول قسم په الله ستا دا مخ مبارک مخ ته دروغجن نشي کېدی ته دومره ښکلی یې دروغجن انسان کې دومره نورانیت نه وي دومره کشش پکې نه وي دومره اثر پکې نه وي ته خو رښتیا د خدای نبی د الله محبوب ما ته کلمه ووایه چې زه ایمان راوړم نبی علیه السلام د ابوذر غفاري ورور ته په اول مجلس کې د خبرو نه وړاندې کلمه ورته وایي او د ابوذر غفاري صاحب ورور ایمان راوړي او مشرف په ایمان باندې ګرځېږي یاد ساته مسلمان ش لږ وخت تیری بیا ورته نبی علیه السلام اجازت ورکړي د خپل قبیلې ته راځي ابوذر غفاري لا ایمان نه دی راوړی په مکه معظمه کې دی په انتظار ناست دی چې اوس به زما ورور راځي او ما ته به د مکې د هغه شخص چې يدعي النبوه دعوی د نبوت کړي دغه حال به راته بیانوي په انتظار ناست دی څه وخت بعد د ابوذر غفاري صاحب ورور چې کوم دی هغه خپل قبیلې او قوم ته راغی کور ته راورسېدو خو چې کله کور ته راغی ابوذر غفاري صاحب سره کېناست ابوذر غفاري صاحب ورته وایي د هغه حال راته لږ بیان کا دی ورته وایي بس نور حال یې څه کې خو د هغه داسې مخ دی چې هغه مخ د دروغجن انسان نشي کېدی دومره ښکلی دی چې ورته وګوري نو دا دروغجن نه دی بس دغه حال دی ابوذر غفاري صاحب وایي تا ته ما ویل چې د سره خبرې وکړه د باره کې پوره معلومات جمع که بیا راشه دی ورته وایي بس ما خو په ایمان راوړو ډېر ښایسته انسان دی
او دا سړی دروغجن نشي کېدی ابو ذر غفاری وی زما د زړه مطمئن نشو په دې خبره دی وی زه د خپل قبیله د غفار نه روان شوم من کړی وړو کې بتک پروت ما د ابونه دا بتک ځان سره ډک او لګي کجوري می کور نه راواغستې ور روان شوم وی مزل کوما دی کې مکی معظمه تراغم مکه معظمه کې وی چراغم وی دی رور را طویل د ابو ذر غفاری سي دی رور ور طویل چې ګورې رور ته خو مکی ته زی خدا غ نوم بم تنال دومره سخت دشمنی د خلکو ور سره د مکی په لارو کې خلک ناشتي کته پوي شو چې د خلک در باندې پوي شو چې ته پیغمبر علی السلام تراغله او ته د نبی علی السلام سره ملاويږي نو دا خلک به تا پرېګ نه دی وبدي وਹੀ او کې دې شي مړ دي کې احتیاط ډیر غوا د خلکو نه په خله چاته نه وي چې دا غ سره ملاويږم نو مبارک موانلي زه خو اتفاقا ملو شم خو ته ګور ډیر احتیاط وکا اصله چې څوک ډیر لمړ نه کی وی ډیر ډیر او يرولم دی وی چې مکی معظمه تراغم په مکه معظمه کې مې دې چا سره خبرې نه کولې غږ مې ونکو وی راغم په حرم شریف کې کېناستم وی ما ویل چې ضرور مې ویل چې ډیر خسته انسان دی او د مخ نه پته لګي او تاثیر لري ما ویل چې زه به دې څنګه وګورم وی ټول ورځ مې په مکه معظمه حرم کې تیر کا چې هر سړی راځي زاغه ته ډیر کوز پاس ګورم خو په یو سړی مې داسترګې خوږې نشوي وی ما خام شو تیار شو ابو ذر غفاری فرمایي وی زه سوچ کوم چې سبا کومه ما سره لګي کجوري وی غم ختمي او او به را سره وی ناستم سوچ کوم چې سوکم وی لک سات بعد یو نوجوان ماشوم راغی تاسې الکې دی وی ما په تراغه الک دی او ما ته وی چې صاحبہ مسافری وی مې چاو وی راته وی چې ته د شپې د پاره د شپې بس کې چا سره زی د چا ملمه کنه مسافری ما ورته چې نه مسافری یم ملمه نه مده چا و دې الک راته ویل چې راځه ما سره لاړ شه شپه ما سره وکي ابو ذر غفاری فرمایي زه سردارم ډیر خيارم ما ډو صد نه غوښتو و زه دې الک سره روان شوم و دې نو جوان الک بوتلم د شپې زیرا دراکو شپه ور سره وکا خو وینه دمانه تاسو کو چې تاسو کې د کوم ځین راغلی او سکار دی او نه ما د سره دا خبرې وچړلې زه خو په خپل نه کې یریدم ابو ذر غفاری وی دا یو شپه می تیر کا سحر راغم بیا بیت الله کې کېناستم ټول ورځ په مکه معظمه کې تیروما بیت الله شریف کې چې کم سړی حرم ته راځي کوس پاس ورته ډیر ګورم خو زما سترګې په چا باندې خوږیږي نه وای دا ورځم تیر شو ما خامې ټیم بیا راغی وای ما خام بیا متحیر حیران ناستم چې بس کوم وای پدې کې ما غنو جوان بیا راغی وای ما ته وای چې مسافره راځم ما سره لاړ شه زمونږ ملمشه مو سره بشپتی رکی وای ما بیا ست ور او نه غوښتو په ډایرک را پاسه د مغه سره لاړم اگر بیا د شپې زیرا کو روټه را تراکه د شپې زیرا کو خو ته پوس را نو کو چې تاسو کې د کم زین راغله وس کار دی اس خبره را سره نور ونه کی بس صرف ملمستی را لراکه د شپې زیرا ابو ذر غفاری وی وداش پم تیر شوا درې مورز راغا وزه حرم ته بیا راغم په حرم شریف کې ناستم ټول ورځ ګورم چې اوس باغ نورانی انسان راشي اوس براشي وې دا ټول ورځ بیا تیریږي خو زما د سترګې په چام خوږی نشوري وې درې مشپه شوا وې دغه نوجوان په درې مشپه باندې بیا راغی په درې مشپه راغی وې ما ته وې چې مسافره ما سره زی وې ما بیا ستو نه وخت ډایرک را پاسې دم ما ته وې چې ملما راځه وې زه ور سره بیا لاړم او دا درې مشپه وا چې زه د سره لاړم او وې چې کله لاړم او درلم المستیام راکه زیم را تراکه وې دینو جوان الک راته وې چې صاحب د ملما درې ورځې حق وي تا درې ورځې دلته موږ سره تیرې کې حرم شریف کې نو ستا ملمستیا پوره شوه اوس د یو تپوس کوم که خپکیږي نه دا راته وای چې ته څوک او د کم ځینه راغلی او دلته څه دپاره راغلی نو ابو ذر غفاري وی زه په زړه کې یریدلم وای ما ورته ویل چې اول را سره یو وعده وکړه او د کعبې په رب راته قسم وکړه چې ما ته بس نه وي زه دله یو خبره کوم خو چاته به حلم نه وي او ما ته به څه وایم نه حضرت علي صاحب دا نو لالک وی ما ورته ویل چې بالکل قسم درته خورم زه دا وعدم در سره کوم او د کعبې په رب قسم هم خورم چې تا ته به زه څه نه وایم وایا وای ابو ذر غفاري ما ورته ویل چې زه د بنو غفار د قبیلې سردار یم دا غزنه راغلم
ما اوریدلی دی چې په دې مکه کې یو کس پیدا شوی یدعي النبوه دعوه د نبوت لري او هغه چې کوم دی زه هغه پسې راغلم زه هغه کتل غواړم زه د هغه خبرې اورېدل غواړم زه د هغه باره کې معلومات کول غواړم چې دا څوک دی څنګه انسان دی دا رښتیا نبي دی او که ناسې دعوه کړې ده نو وایي دا نوجوان هلک راته وویل چې ښه ده چې ما سره ملو شوي دا خبره دې ما ته وکړه خو بل چاته ونه کړي زه د هغه د تره زوی یم چا چې دعوه د نبوت کړې ده او زما نوم دی حضرت علي زما علي نامه ده او زه د هغه دعویدار د نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره بچی یم ښه ده چې ما سره ملوه شوي خبرې به نه کې بس چاته حلو نه وي وایي بیا د علي صاحب مبارک چې کله زه بوتلم د نبي علیه السلام سره ملاولم شپه تېره شوې ما ته وایي چې راځه چې کله نبي علیه السلام سره ملاولم وایي ما ته وایي دا نوجوان راته وایي چې زه به درنه لږه فاصله مخکې روان یم او ته به راپسې راځې خو فاصله منځ کې وساته نږدې مه راځه که دې مکیوال در باندې پوه شو نو بیا د خیر نشته زه به درنه مخکې روان یم خو ډېر په احتیاط به ځو که چا ولیدلو یا را باندې څوک پوه شو یا را به څوک راتله نو بیا به زه یو بانه باندې د یو دیوال بیخ ته کښېنم یو دسماتي په بانه باندې یا بله یو بانه به جوړوم زه به یو ډډې ته کښېنم او ته بیا ودرېږه ما ته سیده تېرېږه ته مخکې ځه زه به درپسې بیا درځم ابوذر غفاري وایي دا نوجوان ډېر هوښیار و وایي دی ما نه مخکې روان دی زه ورپسې یم خو فاصله منځ کې ده وایي مزل کوو وایي منځ کې فاصله پرېښودې ده وایي چې څوک را باندې پوهه نه شي وایي لږ مخکې لاړو وایي اخره کې دا چې د زه نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسولم وایي چې څنګه زه د الله محبوب ته مخامخ شو وایي چې څنګه زما ورور ویلي و او کومې خبرې ما ته زما ورور د نبي علیه السلام باره کې کړې وي نو زما د کعبې په رب قسم خبرې بالکل رښتیا وي وایي ما چې څنګه نبي علیه السلام ته وکته نو ما ته هم بې ساخته دې زړګي وویل چې والله ما وجهک بوجه کذاب ما ته دې زړه وویل چې قسم په الله ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نشي کېدی وایي ما ورته وویل مد الی یدک ابایعک یا رسول الله لاس مبارک روغت کا د الله محبوب صلی الله علیه وسلم بیعت در سره کوم ستا د مخ په لیدو باندې ما ته پته ولګېده چې ته برحق د خدای نبي یې ته برحق د الله تعالی استازی یې ته برحق د خدای د یاسمین یې لاس روغت که چې ایمان راوړم وایي نبي علیه السلام راته لاس روغت که ما کلمه طیبه ویله او مسلمان وګرځېدلم یاد ساته د نبي علیه السلام د صحابو او د غلامانو په دایره کې وزم داخل شو ابوذر غفاري صاحب وایي دا ورځ مې تېره کړه شپه مې وکړه مبارک راته څه خبرې وکړي احکام وایي چې کله شپه تېره شوه مبارک راته وایي چې ابوذر غفاري لاړ شه خپلې قبیلې ته لاړ شه خو دا خبرې چا سره مه کوه وخت به راشي دا خبره به ظاهره شي دا دین به غالب شي بیا هغه وخت کې بیرته ماته راشه ابوذر غفاري صاحب وایي زه چې کله د نبي علیه السلام د کور نه راووتلم د نبي علیه السلام د کور نه چې روځي مخامخ چې یو سړی وګوري حرم شریف ښکارېږي نږدې دی سره دومره لرې نه دی صفا مروانه چې باب الصفا باندې سړی هغه طرف ته وځي باب النبي باندې صلی الله علیه وسلم مخامخ وګوري نو د نبي علیه السلام کور دی لایبرري د کتابونو لګېدلی کتابونو یو کور دی کتابونو لایبرري دی هغه اوس نن سبا هغه یو غټ بورډ لګېدلی دا د نبي علیه السلام مبارک کور دی داسې زیړ غوندې رنګ یې هغه دیوالونو ته ورکړی دا د نبي علیه السلام کور دی د دې کور نه چې سړی مخامخ وګوري حرم ته نو صفا مروه ده صفا مروه نه لږ دې خوا دار ارقم بیا صفا مروه ده بیا د هغې نه بعد چې کوم دی حرم د مکې معظمې بیت الله شریف دی دی وایي چې زه د نبي علیه السلام د کور نه راووتم او څه ټایم را روانېږم وایي ما ته دې زړه وویل وا عجبه د تعجب خبره ده کتاب دې زمونږ په حق باندې وي دین دې زمونږ په حق باندې وي نبی علیه السلام زمونږ په حق باندې دی حق باندې مونږ یو او قبله زمونږ په دین ده او زه به په بیت الله شریف کې د خدای نوم نه یادوم د خپل حق دین اظهار به نه کوم دا تازه تازه چې سړی مسلمان شي یا تازه تازه یو کس مرید شي نو هغه کې جذبه لګ ډېره نو دی وایي په ما باندې د نبی علیه الصلاة والسلام دا محبت د دین دا محبت ابوذر غفاري وایي دا ډېر غالب شو په ځای د دې چې زه بني غفار قبیلې ته راشم وایي زه په ځای د هغې باندې بیت الله شریف ته راغم
وای بیت الله شریف کې راغم د خانه کعبه دیوال ته ودرېدم او دیوال له مې ډډه ورکه ودرېدم دیوال ته مې ټیک وواله او په زوره زوره مې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودا کلمه आवाज مې چتولو او ناګهانه د مکې د مشرکان لکه د مچورا غون شو را باندې عتبه راغې شیبه راغې ولید راغې ابو جهل راغې د مکې نور سرداران لوی واړه راغون شو او وی هغه ویل چې دا څوک دی دا د کوم ځای پیدا شو دلته راځي زمونږ په بیت الله کې ودرېږي د کومې قبیلې او د کوم قوم سړی به دلته راځي او زمونږ د دین په خلاف آوازونه د نوي دین د نبي علیه السلام اوچتئ وی را باندې کو دومره ووهلم ابو ذر غفاري وی د ډېر وهلو نه رنګ رنګ په وینو باندې بېهوش را پرېوتم په بیت الله کې زما وینې بهېږي په دې وخت کې عباس صاحب لا ایمان نه دی راوړی د نبي علیه الصلاة والسلام تره دی ایمان نه دی راوړی خو ډېر هوښیارو همدرد دی وایي عباس صاحب را منډه کړه په ما یې لاسونه ونیوه د مکې د مشرکانو ته وایي چې مې وهئ نور بس دی مړه به یې کوي ستاسو هغه مستجر ستاسو هغه د تجارت هغه لاره په بنو غفار قبیلې ده ای مکیوالو دا د بنو غفار د قبیلې یو سردار دی که مړ به کو ګورې بیا هغه خلک هم تاسو به نه پرېږدي او بیا تاسو د تجارت او ټولې لارې در باندې هغې بندوي زمونږ او ستاسې لاره په هغې باندې ده پام کوئ نور ورته څه مه وایې بس پرېږدئ وایي هغې بس کا عباس صاحب وی زه بېهوشه پروت یم ابو ذر غفاري وایي او په وینو رنګ رنګ یم حضرت عباس وی اوچت کمه او په کټ کې واچولم او د نبی علیه الصلاة والسلام د کور دروازې ته وروړم او هغې ته وویل چې دا تاسو والي دا ستاسو صحابي دی په ته ایمان راوړی دی ګوره دی بیت الله کې دا نارې وهي خلکو ووالو ما ته خلاص کړ وایي نبي علیه السلام ته وسپارلم وایي چې کله هوش کې راغم او زما سترګې وغړېدې نو په وینو رنګ رنګ یم وایي ما ته نبي علیه السلام وایي چې ابوذر تا ته ما نه ویل چې د دې ظالمانو مخکې دا خبره مه ظاهره وه او سیده زه خپل قبیلې د بنو غفار ته خو تا ګوره زما ونه منله ابوذر غفاري صاحب وایي دا ورځ مې د نبي علیه السلام سره ټوله تېره کړه ډېر دردېدلی وم سبا شو وایي سبا راته نبي علیه السلام اجازت راکړو چې زه ابوذر خپلې قبیلې ته لاړ شه خو غږ چاته لا مه کوه بیا چې کله وخت راشي بیا به دا خبره ظاهره کړي وایي دی وایي زه بیا راووتم خو چې کله را روان شم د نبی علیه السلام د کور نه خانه کعبې سره تېرېږم وایي بیا را باندې محبت غالب شو وایي ما ویل چې وا عجبا د تعجب خبره ده دین دې زمونږ په حقه پیغمبر علیه السلام زمونږ په حقه قبله زمونږ په حقه کتاب زمونږ په حقه او موږ به خپل دین پټ ساتو وایي ما ویل چې دا نشي کېدی بس بې اختیاره شوم بیا بیت الله ته راغم بیت الله کې بیا ودرېدم او ما بیا وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وایي دا کلمه ویلا وای بیا دا کفار راغون شو د پرونو وهلو نه زیات وهل راکو حتی چې زما مرګ ته تیارو وی بیا را باندې په دغه وخت کې عباس صاحب راورسېده او هغه بیا د دین اخلاص کم او بیا د بیهوشۍ په عالم کې پر اخکو باندې د نبي علیه السلام تر کوره راوستم او هلته بیا هغې ته وسپارلم او وی عباس صاحب لاړې وی چې کله هوش کې راغم نبي علیه السلام ډېرې تسلیانې راکړي ډاډګیرنې راکړي او بیا چې کوم دی مرهم پټیو شوله او بیا مې دا شپه تېره کړه د نبي علیه السلام سره وی درېم ورځ راغه وی بیا د نبي علیه السلام نه مې اجازت واغستو دردېدلې وجود باندې زخمي خو چې د خانه کعبې په خوا کې تېرېدم وی دا محبت بیا غالب شو وی ما ویل چې وا عجبا د تعجب خبره ده دین زما په حقه پیغمبر علیه السلام زما په حقه کتاب زما په حقه قبله زمونږ په دین باندې جوړه او موږ به خپل دین پټ ساتو دا زما ضمیر نه مني وی بیا مې را منډه کړه خانه کعبې سره ودرېدم بیا مې په زوره کلمه وویله وایي د درېیمې ورځې هغه مشرکان بیا راغونډېږي دا اولې ورځې نو د دویمې نه زیات واجې راته راکړه او بیا د بېهوشۍ په عالم کې په ډېر بد حالت کې عباس صاحب ته نه خلاص کړم او په درېیمې ورځې بیا د نبي علیه السلام کره بوتلم وی بیا نبی علیه السلام مبارک کره پروت یم خو چې کله مې سترګې وغړېدې او بېهوشي لاړه نو وی د هغې نه بعد مبارک بیا ما راته سریانې راکړي او مبارک راته ډاډګیرنې خبرې وکړي ډېرې وی څلورمه ورځ شوه وی مبارک راته ویل چې عباس ابوذر ډایرکټ کور ته زابل خوا لاړ نه شي وی زه سیده را روان شوم خپلې قبیلې بنو غفار ته راغم وی مبارک راته ویل چې انتظار کوه یو وخت به راشي دا دین به غالب شي بیا به غلبه پیدا شي بیا به د هر څه ښکاره وي دغه ابوذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای د دې نه بعد بیا زه کور ته راغم په څلورم ورځ باندې چې دا ما درې ورځې والو خوړ د هغې په سبا باندې وای زه بیا را روان شوم او بیا مې مکه معظمه پرېښوده او بني غفار قبیلې خپل قوم او کلي ته راغم او دلته مې شپې
سبا کولې. ګوره دا درېمه خبره ما دې پوری کوله. کافرانو به چاته ویل وای دې مبارک صوابعي دی. صوابعي چاته وایي؟ من یخرج من دین الی دین، کوم انسان چې یو دین نه وځي بل دین اختیار کړي. مونږ تاسو په خپل اصطلاح کې ورته بيدینه وایو، عرب ورته صوابعي وایي. کله به دي خلکو ته ویل دا صوابعي دی نعوذ بالله د سره مکې نه، کله به خلکو ته ویل دا جادوګر دی نعوذ بالله دله مو ورځي جادو به در باندې وکي، کله به خلکو ته ویل وای دا مجنون دی لیونی دی. او دا هر خبره به دومره په وسوق سره دومره په زور او شور سره کوله چې خلکو به یقین کولو. ما ګوره په هر خبره تاسو ته یو واقعا یو روایت بیان کو دې د پاره چې تاسو ذهن ته دا خبره ښکته شي. د مکې مشرکانو دایره په صحابه باندې او په نبی علی السلام را تنګي او ورسترو د سختۍ سیوا کوي. کله مکې د بهر نه څوک راځي د مکې چمتا نو هغه په هر کوڅه کې کسان کې نه ولیدي. نبی علی السلام ته څوک نه پریدي. هر بهر نه سړی چې راځي مکې ته په وخت کې ورته خبرې اچي، الټه خبرې کوي. کله ورته وي دا صوابعي دی، کله ورته وي دا بدعتي دی، کله ورته وي بعض روایتو کې بدعتي راغلي دی، کله ورته وي دی مجنون دی، کله ورته وي دا مبارک ساحر او جادوګر دی. د سره مکینا که څوک به د نبی علی السلام صحبت کې کېناسته دی به وهلو ټکولو به بیزتی به ولا کوله، زورونه به ور کولی، تکلیف به رسولو. دې د پاره چې بیا څوک د نبی علی السلام سره کېنني د نبی علی السلام صحابه به فردن ځان له په عذاب ول عبادت ته نه پرې خودل. دایره د مکې معظمه پیرا تنګي صحابه مجبوریږي حبشو ته هجرت کوي. اول هجرت حبشو ته وشو، بیا دا غینه بعد 2 میاشتې بعد هغه صحابه واپس مکې ته راځي. هغه حالات ما مخکې بیان کړو. دوباره بیا دویم هجرت ته کله مجبور کیږي ان شاء الله هغه واقعه به من د پر روان جمعه باندې بیان کم. او بیا پاغي کې د شعوب ابي طالب هغه دردېدلې واقعه چې د نبی علی السلام سره څومره انتها د ظلم د مشرکانو کړی و د صحابه سره. هم تاسو در روان جمعې په ورځ باندې ان شاء الله بیا ووري تر دې پورې د مونږ ټیمو شوی دی کنه واقعه وګدوه. ما ول زبد ابو ذر غفاری صاحب د جون یو څو نور دردېدلې واقعې درته بیان کم چې د مبارک د دین په خاطر څومره سخت تیری کړی وي، د دې اسلام په خاطر څومره قرباني دور کړی وي، د مبارک څومره تکالیف برداشت کړی دي. مونږ تاسو ته خدای دین په مفتو کې ملو دي ځکه خو را سره د دین او د اسلام د قران او د خپل دین را سره قدر نشته ځکه خو په دین باندې عمل مو کمزور دي. د دین قدر د صحابه سره چې ډیر په تکالیف برداشت کړ حاصل کړو، ډیر په تکالیف باندې هغه په دین باندې عمل کړو، ډیر په تکالیف د دین په لو کړو. د دین قدر د خلکو سره کده زرو قدر تپوس کې د زرګر نه کوا او کده جوهر تپوس کې د جوهر نه تپوس کوا. د زرو په قدر باندې جوهر د زرګر ډیر خپويږي. د غرنګ چې کم دی د دین په قدر باندې دیندار خلک ډیر خپويږي. اوس مطلب می دا دی چې د دې صحابه کرام او د نبی علی السلام د هجرت د واقعین مخ کې چې کوم واقعا د حبش د هجرت ثانی وا دویم هجرت حبش ته او یا د نبی علی السلام د شعوب ابي طالب چې کوم واقعا په خشوي وا او یا د جن باز یو څو نور مختصره خبري ان شاء الله پر روانه جمعه باندې عرض کیږي. وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوایا ان